په دنیا کې د ټول نه زوروره وظیفه چې کوم نه هغه دا استغفار دی زوروره وظیفه استغفار دی شروع کوي تاسو به وګورئ چې د دقې استغفار په برکت الله کم مقام درکوي چې کله یو انسان استغفار ډیر کوي الله به اولاد تابعدار کی او نیکان به کی ٹھیک شوا او بل ويجعل لكم انهارا الله تعالی بدرتا برکات د زمکې د آسمان بدرتا الله تعالی داسې راسم کی کنا چې ستا په تصور کې بني ستا ضرورتونه به الله تعالی د غیبونه برابري حسبیم په دې استغفار کې راته یو نقطه خیمخه ٹھیک شوا یو خو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم چې وایي کنه نو د دې فائدہ دا ده الله تعالی به مو باطن صفا کوي ګناهونه به مو معاف کیږي خو کچرته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وایي کنه الله به مال درکوي بیا حی القیوم وای گناہونه به معاف کیږي حی القیوم وای الله به مال درکوي ٹھیک شوه چې داسې ضرورت راځي نو ما په خپله تجربه کړې ده تاسو پې مو کوئ انشاءالله پوهیږئ نو چې مونږه تاسو استغفار له چې کوم نه هغه نن زور ورکو د مونږه ستاسو د مسلو حل استغفار زمونږه ستاسو د پریشانو حل استغفار چې مونږه تاسو ډیر ډیر استغفار ووخه ډیر استغفار چې څومره ډیر استغفار وای دومره به د الله ځان ته نږدې کوي نو ځکه سره علما ذکر کوي وایي د استغفار یو څو فضایل استغفار یو فضیلت دا دی چې په ژبه به یې وایي دننه به د زړه او باطن صفا کوي باطن به یې صفا کېږي ښه ٹھیک شوا او ستا په دې زړه کې چې کوم خواهش راځي هغه به دله الله پوره کوي ما درته مخکې واقعه ویلې وه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو ځل یې د خپل کور نه راووتو را روان دی سفر کوي د غرمې په ټیم کې یو مسجد ته چې کوم نه هغې تشریف راوړو نو چې سحر نه سفر کړی نو ستړی شوی و چې مونځ یې وکړو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راولګېدو دقه د مونځ نه پاس څه شو د مونځ نه بعد په دقې مسجد کې ډډه واچوله دغه مسجد کې ډډه واچوله ځکه عام خلک څه کوي اکثر لږ صحت دپاره چې کوم نه هغه داسې کوي بیا ٹھیک شوه خصوصا زمونږ دی مسجد ترې د غرمې په ټیم کې الله راموله بیا خصوصا چې کوم نه هغه د اوړي په دې غرمه کې خو دې بلکل الله راموله بلکل ته وایي چې ته اسپتال ته راغلی یم اسپتال یو دوه درې چې کوم نه هغه یو ځای ته بل ځای ته ټیک شوه حالانکې علما کرام ذکر کوي چې بغیر د ضرورت نه په مسجد کې اوده کېدل داسې دي دا ګناه ده ځکه د انسان پته نه لګي د انسان د خوب په حالاتو کې دی د خپل بدن د کیفیت نه خبردار نی ٹھیک شوه نو مسجد کې بغیر د ضرورت نه اوس خامخا چرته یو سړی سیروزي له لړ شي تبلیغ له لړ شي چرته طالب علم مسجد کې هغه جدا خبره خو لیکن اوس یو سړی نږدې خوا کې کور دی دی چې کوم نه هغه راشي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې چې بجلي لړه شي او بیا راشي نو ته کم از کم داسې نه ده پکار خجی نو بهرحال امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر چې کوم نه هغه ولګو چې کله مزګزاري ختم شو که نه نو هغه مؤذن چې کوم د جومات خدمتګارو هغه رالی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا خپه وخوځوله وی پاسه ځه وی دا مسجد بندوم دا جومات بندوم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وی حضرت ستړی شوی یم لږ غونته کې دمه کوم لږ شانتې دمه کوم هغه ورته وی نه دا جومات وی د دمې ځای نه دی دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته مسافر یم لږ آرام کومې نه آرام وی بهر کېږي او که نه بهر دی کوم د جومات نه اوس دغسې دا خبرې اترې روانې دي خبرې اترې دی دا خبرې تېرې شوې یو سړی چې کوم نه هغه د مسجد په دروازه باندې تېرېږي د مسجد په دروازه روان دی چې دا آواز یې واورېدو مؤذن لی آواز ورکړ د جومات چې کوم خادم وایي څه چل دی
امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته خبره شروع کړه چې داسې کار دی. هغه ورته وی حضرت راځه ما څخه زما ځای ته راځه هلته کې به دمه وکړي. امام احمد ابن حنبل دقې سړي سره روان شو، خو دقې سړي کې یو کمال و. هغه کمال دا و چې ده به هر یو کار کو نو استغفر الله، هر یو کار به کو نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي دا ته چې استغفار وایي استغفر الله وایي وایي د دې څه برکات څه فایده دې ولیده؟ هغه ورته وایي صیب ډېرې غټې فایدې مې ولیدې ښه. وی یو یو فایده دا وه چې غریب سړی وم، ناچاره وم، رزق د رزق په تنګسیا کې مبتلا وم. وی چې کله نه مې استغفار شروع کړی دی که نه، وی الله دومره مال لا کړی دی چې اوس یې د سنبالي چل نه راځي. دویم وی بله خبره دا ده چې په زړه کې مې کوم یو خواهش راځي نو الله یې راله پوره کوي ښه. په زړه کې مې کوم خواهش راځي که نه هغه راله الله پوره کوي. وی ښه خو وی ډېرې ورځې وشوې یو خواهش مې په دې زړه کې تېرېږي را تېرېږي، خو وی تر ننه پورې هغه خواهش مې پوره کېږي نه چې دا به صحیح نو چې دا به کله پوره کېږي نو. ورته وی څه؟ وی صیب وی ما اورېدلی دي چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو ډېر لوی هستي، یو ډېر لوی امام دی. یاره په دې زړه کې مې خواهش دی چې زه به یې کوم ځای ووینم، په دې زړه کې مې ارمان دی چې کوم ځای کې به زما احمد ابن حنبل سره ملاقات وشي چې دوه درې خبرې ورسره وکړم، چې مصافحه ورسره وکړم، چې دعا ترې واخلم. دومره لویه هستي ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي نوجوانه الله دې هغه خواهش پوره کړی دی، هغه خواهش ته الله پوره کړی دی. زه امام احمد ابن حنبل نن ستا در ته الله داسې راوستم لکه چې فرشتې د خپو نه پراخکلو دلته راوستم ښه. لہذا استغفار کې ډېر زیات خواږه پراته دي وروڼو. زویم اکثر خلق وای پلانکی سیز له وظیفه را کوي، پلانکی سیز له وظیفه را کوي. زویم په دنیا کې د ټول نه زوروره وظیفه چې کوم نن هغه دا استغفار دی ښه. زوروره وظیفه استغفار دی شروع یې کوي. تاسو به وګورئ چې د دقې استغفار په برکت الله کم مقام درکوي. نو چې مونږ تاسو استغفار له زور ورکو ښه. خو ګوره استغفار یو سړي ته چا مولانا صاحب به ته وي استغفار وایه، هغه به لګیا و استغفار 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 داسې نه ګورې ښه. ټیک شوه چې کوم د استغفار خپل کوم کلمات دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دقه کلمات وای که چاله دقه نه ورځي که نه نو بس صرف استغفر الله هم کافي دی ښه. صرف استغفر الله دا خو به وایي که نه، دا خو کم از کم. زه ویم په دې استغفار کې راته یو نقطه ښیم ښه. ٹھیک شوه. یو خو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم چې وایي که نه نو د دې فایده دا ده الله تعالی به مو باطن صفا کوي، ګناهونه به مو معاف کیږي ښه. خو که چېرته استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وایي که نه الله به مال درکوي بیا ښه. حي القيوم وایي ګناهونه به معاف کیږي، حي القيوم وایي الله به مال درکوي ښه. ٹھیک شوه چې داسې ضرورت راځي نو ما پې خپله تجربه کړې ده، تاسو پې مو کوئ انشاءالله. خبره مو دین تراله استغفار وکړو انشاءالله. ښه جي ښه.